غټ اختر ورځ ده او دا راغان ډیم چې دی دا اوس جوړ شوی دی ورس روان دي ډېر او ماشاءالله دا ډیم چې دی دا د مخکې نه په سوشل میډیا باندې ډېر هایلایټ شوی دی او ډېر د لرو ځایونو نه خلک دلته راځي چکر دپاره راځي او نن هم تاسو ګورئ دغه ډېره ګڼه ډېر خلک راغلي دي د باجوړ دپاره یوه ښه خبره ده ځکه چې کم لرو علاقو ته خلک په ټور باندې ځي په اختر کې نو هغه کې مختلف مسایل راځي د ټریفک مسلې ټریفک پکې جام کیږي نور د اکسیډنټ خطرې پکې ډېري او بل هغې نه علاوه خرچه هم ډېره د خلکو کېږي چې لرو لکه کومراټ ته ځي سوات ته ځي هغه ځایونه په خپل ځای دي خو ماشاءالله باجوړ له الله پاک خپله یوه قدرتي ښکلا ورکړې ده دلته ډېر زبردست قدرتي نظارې دي مختلف ځایونو کې دي خو هغه ستاسو په ترو باندې به دا چې دا به هایلایټ کېږي او چې کوم بار خلک دي دې ته به تاسو به د دې کوریج په ذریعه باندې د باجوړ د ښکلا چې دا به تاسو کوم چې آوټسایډرز دي هغو ته به تاسو دا د کوریج په ذریعه دا ښکلا ښیوئ او انشاءالله باجوړ به نور هم مخکې ځي زما نوم همیش ګل دی د مامون د سیمې سره تعلق ساتم راغلی یو دلته کې ډېر د سیل ښایسته ځای دی خلک راغلي دي تاسو وینئ د کیمرې په شا باندې چې ډېر زیات رش دی ښایسته ځای دی او موږ راغلي یو موږ هم انجوای کوو تاسو وینئ چې دا خلک هم لګیا دي ټول انجوای کوي نوم خو مې سلطان دی صاحب او د دې ځای حوالې سره زه دا غواړم چې ښه ښایسته پروګرامونه دي او ښایسته سهولتونه دي کو یو ګرمې پکوړې خورې باري دي او کو یخ شربتونه سکیلر دي او مزې دي ښه ښایسته مزه کړې ده خلکو ته وایم چې راشي او له خیره سره دا پروګرامونه زموږ ویني او بیا به هر سړی د لرې لرې نه راځي مسافر به مو له خیره سره راشي دا ښایسته ډیم زموږ ویني دا یخې هواګانې ویني لکه د مري او د کالام په شان هواګانې